السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د غم، مصیبت، تکلیف او آفت نه او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د وبایي امراضو او اچانکي مصیبتونو غمونو نه په امن کې وساته. ما نن ستاسو دپاره یو ډیر ښایسته عمل او مجربه وظیفه راوړې ده چې د هغې په کولو سره به الله جل شانه د هغه خلکو چې د چا نارینه اولاد نه وي او د چا مال و حال نه وي، هغه به الله جل شانه پوره کوي. یعنی الله جل شانه به ورله مال هم ورکوي، او چې د کم سړي ارمان وي چې یاره زما بچي نشته دی، نارینه اولاد می نشته دی، نو هغه به هم ورکوي. او دا وظیفه دا زه نه وایم، دا الله جل شانه په خپل پاک کلام قرآن پاک کې فرمایلی دي. د سورت نوح آیات مبارکه دی چې څوک دغه مال او وی چې زما د مالم وي او زما د زامن هم وي، یعنی نارینه اولاد د هم وي، نو هغې دپاره الله جل شانه یو عمل په خپل پاک کلام قرآن پاک کې ښودلی دی، نو هغه به کول وي. نو چې څوک وایي چې زما د مال هم ډیر وي او زما د زامن هم وي، ډیر زامن دی وي، نو هغه دی دغه آیات مبارکه د الله جل شانه چې کوم په قرآن پاک کې په 29 سپاره کې په سورت نوح کې ښودلی دی، نو دغه دی ډیر کوي. راځو هغه وظیفې طرف ته چې الله پاک څه فرمایلی دي. الله پاک وایي چې څوک استغفار ډیر وایي، استغفار چې څوک استغفار ډیر وایي، نو د هغه به څه وي؟ د هغه به مال هم ډیر وي، او الله جل شانه به ورله نارینه اولاد یعنی زامن هم ورکوي. قرآن پاک کې آیات مبارکه داسې دی: وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نو زما مطلب او مقصد دغه دی چې مال او بچی یعنی زامن به وله الله جل شانه ورکوي. نو هغه څنګه دی؟ وظیفه دا ده چې استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الی. اول به درود شریف وایي، 11 ځله وي، 3 ځله وي، 7 ځله وي. دا به درود پاک په نبی علیه صلات والسلام وایي. بیا به 1000 پیری دا بس وایي، دا به استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الی. استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الی. استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الی. بیا به رستو درود پاک په نبی علیه صلات والسلام باندې وایي. دا وظیفه به صرف او صرف د شورو په ورځ کول وي. دا د شورو د ورځې خاص عمل دی، یعنی د بود ورځ چې ورته ویلی کېږي، ځینې خلک ورته د چهارشنبې ورځ وایي. نو دا عمل به او دا وظیفه به خصوصي د بود په ورځ یعنی د شورو او د چهارشنبې په ورځ کول وي. د دې نه علاوه هم څوک استغفار وایي، نو هیڅ پکې حرج نشته، هیڅ ګناه وغیره پکې نشته دی. او دا وظیفه وکړي، الله جل شانه به مال حالم درکړي او زامن به هم درکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.